ګرانو مینوالو السلام علیکم. زه ستاسو قربا نعمت سبحان. د دې پروګرام مرستیال دی فرینډز کریشن ټیلر. دا غي وینا ده چې د واسکټ او د کوټ بهترین سلایي لپاره په سوکنو کې واحد مرکز. ګرانو مینوالو تاسو ته یو یادهانی درکول غواړم چې چا زما چینل په یوټیوب باندې سبسکرایب کړی ني نو کایندلی زما چینل په یوټیوب باندې سبسکرایب کړئ او بیل آیکون پریس کړئ چې زموږ ویډیوګانې تاسو ته وخت په وخت را رسي. په پروګرام زما کله زما پہچان کې چې کوم ملما نن موږ سره دی هغه د ستارف محتاج نه دي. د سوکنو د یو معززي کورنۍ نه تعلق ساتي. د دوی والد صاحب جناب عبدالرشید صاحب هغه د درس او تدریس سره منسلک وو. د کداخل BC 210 ناظم هم پاتې شوی دی جناب حاجی اصغر خان. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بخیر راغلی. ناظم سے دارته وی چې تعلیم کم زینا او تر کم حاصل کړی دی. ما خو د سوکنو سکول کې ګورنمنت پرایمري سکول نه تعلیم حاصل کړی تر 5 پورې. هغه نه پس بیا های سکول ته راغلم تر 10 پورې ما د تعلیم حاصل کو. هغه نه پس لاړم ټیکنیکل ته نو الته مې الکتریکل ډیپلوما کړی ده. ناظم سے دارته وی چې بچپن کې ډیر شرارتي وی. یار بچپن کې خو عموما ټول ماشومان شرارتيانی مونږ ته یاد نشي. مونږ هم لږ ډیر برانې بکړې وي خامخا څنګه نور ماشومان کول داسې مونږ هم کړی وي. ناظم صاحب تاسو والد صاحب خدای بخیر عبدالرشید خان د په های سکول کې هاکی او نور گیمونه ورشتل سولیو. تاسو گیم سره څه شوق شته کنيشته؟ نعمت خان بھائی والد صاحب کو میں سوکنو ہائی سکول کی دا گیم انچارج ہوں. آکی جمناسٹک اور نور داسې گیمونه هغه ټول کړي دي چې ټول ته پته ده خو زما خپله ذاتي گیم سره هېڅ شوق هم نشته دی او نه مې څه داسې دغه شته. ناظم صاحب دا راته ووایي چې ستاسو والد صاحب په درس او تدریس شعبه کې یو ځان له بیل مقام موندلی و. تاسو سیاست ته څنګه راغئ؟ یاره زه خو سیاست ته نیم راغی. زمونږ آلریډي په سوکنو کې بیا په کاداخیلو کې دا یو مقبره ده، های سکول دی، اسپتال دی چې د دې ټرانسفارمر دی بجلی چې د دې ټول وخت سره دا ټول زموږ په سر باندې دي. نو که چېرته دلته چا به ډیراونه لوړه کړل نو هغه به مونږ اوچتول. که چېرته ټرانسفارمر به وسوځېدو هغه به مونږ دا کولو ټیکولو. او که چېرته اسپتال کې یا دیره کې به څه مسله راغله هغه به مونږ ټیکول. نو بس د دې د وجې چې کله د بلدیاتي الیکشن شروع شو نو ټول د مالت خلک راغونډ شولو او هغوی په شریکه یو فیصله وکړه چې یاره اصغر به الیکشن ته ودرو او په هغې کې تاسو ته وړاندې چې زه ناظم منتخب شوم. صاحب دا راته ووایي چې په 210 کاداخیلو کې تاسو کم کم ترقیاتي کارونه کړي دي؟ یاره په کاداخیلو کې خو که د بجلۍ مسله وي ما حل کړې ده، که د لارو مسله وي ما حل کړې ده، که نورې داسې مسلې راغلي دي. خو زما په خیال ما نه په کاداخیلو کې یو شی هم داسې نه دی پاتې چې هغه ما نه دی کړی. مثلا ما د VC کاداخیلو کې مکمل څومره لارې چې ټولې جوړ کړي دي، لښتي چې څومره دي دا ټول ما جوړ کړي دي. د هغې نه علاوه په ادیره کې ما بوټي کرلي دي. په ادیره کې چې کوم زموږ اسپتال دی په هغې کې ما کارونه کړي دي. خو زه به یا خوش قسمتي ووایم یا به ورته بد قسمتي ووایم چې زمونږ په VC 210 کې ګورنمنټ هایر سیکنډري سکول هم راځي، پرایمري سکول هم راځي، د اسپتال هم راځي او تاڼه هم راځي. نو په دې کې چې کله دوی څه مسلې پیدا شوي دي نو هغه ما حل کړي دي شکر دی. او لګې مې کوم ما په خپل VC کې د صفایي یو بهترین نظام شروع کړی دی چې هغه اوسه پورې تقریبا 4300 ناظمین دي په KPK کې هېڅ چا هم نه دی شروع کړی. هغه ما یو هغې دپاره گاډۍ وویشتو لوډر چې ورته وایي هغه کور په کور ګرځي او هلته نه ګند اوچتوي او یو ځای مې ورله منتخب کړی دی په هغې کې غورځوي او دا تقریبا روزانه داسې چلیږي. دې دپاره ما کسان منتخب کړي دي هغه تر اوسه پورې کوي. اگر چې زه ناظم نه یم اوسه خو دا به زما یو میشن دی دې کوم او زما سره شوق دی دې کوم په دې وجه باندې. دې نه علاوه په اختر کې چې څومره قربانیانې شوي دي، څومره ناظمان چې دي ټولو په خپله خپله حصه کړي وي کارونه. خو د هغې نه علاوه ما په اختر د لومړۍ ورځ نه واله تر 3 ورځې پورې په مالت په کوڅه باندې لوډر ګرځولی دی او لوډر کې دا ټول لري او د دې څومره آسایشونو دا غونډ اوچت کړي دي او یو ځای کې مې وړي دي باړې غاړه کې هلته مې یو ځای جوړ کړی او هغې کې مې ښخ کړي دي. او د دې نه علاوه صرف د VC کاداخیلو نه
ما ته څو کارونه یار دوست هم ټلیفون کړی چې زموږ د کور مخې ته دا ګند پروت دی او مهرباني وکړه اکس ته ووایه چې دا راوچت کړي پی ډي اے والا دا ټونټو والا هغه نه دي اوچت کړي او زه په خپله تللی ما والا په خپل لاسونو باندې اوچت کړي دي په دې ګاډي کې مې چولی دي او په دې دغه کې باړې غاړه کې مې ورزولي دي. اچھا تاسو د صفائی مهم ماشاءالله ډېر بهترین طریقې سره روان دی. د دې آیډیا تاسو کوم ځای نه اډاپټ کړې وه او دا راته ووایي چې دا تاسو په خپلو پیسو کوئ که نه په سرکاري خرچه باندې راکېږي؟ زه صفائی پسند یم څنګه چې دغه صفائی نصف ایمان دی. ما وخت سره مونږه په دې محله کې چېرته لښتې به ګنده وو یا نور څه لښتې به بند شوې وو یا لاره به ګنده وه یا به نور داسې څه مسایل وو نو هغې دپاره به ما هم داسې کوششونه کول چې دا به زه کوم. خو دا هر څه چې وو دا بس خدای پاک راله الله تعالی راله یو موقع راکړه چې الله تعالی راله موقع راکړه نو ما به زی په دې کتل زموږ دا لښتي به بند وو دا پلاستیکي به وي نو ما به سوچ کول چې زه به څه کوم. نو دې دپاره زما ذهن کې راغل چې دې له زه یو ګاډی والم یو کس دوه کسان ورسره برتي کړم او دوی کورونو په کورونو ګرځي او داخل چې کوم ګند دي دا د پلاستیک په لفافو کې اچوي او بیا هغه د کور مخې ته ږدي او زموږ لوډر ځي او هغه اوچتوي. نو په دې کې دا لوډر ما په خپله خرچه ایشتې ټول ته پته ده لوډر ما په خپلو پیسو ایشتې دي. بیا د دې خرچه څه دغه پوره کوي داخل ولا 100 روپۍ هفته ورکوي او چې کومې پیسې کمې شي اوله زه ورکوم مال الله موقع راکړه نو دا به زه ټول کلي کې شروع کوم صرف 20 کا داخل کې نه او دا زما بس ایمان هم دی او انشاءالله چې اراده مې هم ده چې روان ځل لکه مال الله موقع راکړه نو صرف کا داخل کې نه په ټول کلي کې به دا سیسټم شروع کوم. اچھا دا راته ووایي چې ستاسو آینده لاه عمل څه دی؟ زما آینده لاه عمل دا دی چې زه د عوامو دوباره منتخب کوم. انشاءالله ما چې څومره خدمت کړی دی د هغې په ډبل به کوم او دا ټول 20 کا داخل به وګوري انشاءالله کړی هم دی او کوم به. ناظم صاحب تاسو به خپل کلیوالو ته څه پیغام ورکول غواړئ؟ زه خپل کلیوالو ته دا پیغام ورکول غواړم چیرې تاسو خپل کورونه هسې هم صفا کوئ مهرباني وکړئ د خپل کورونو سره سره د کورونو مخ هم صفا کوئ. د لارو صفا کولو سره به خلکو ته دا تاثر ملاویږي دا یو صفائی پسند کوم دی او دې سره به بیماریانې ختمیږي بیماریانې به کمیږي. ما کلیوالو ته دا خواست دی چې کم از کم د خپل کورونو مخې خامخا صفا کوئ. مونږ د حاجي اصغر خان ناظم ډېر ممنون او مشکور یو چې هغوی په ډېر زیات مصروف ترین ټایم کې مونږ له ټایم وویستو او د چمکني ټي وي سره خبرې اترې وکړي. انشاءالله دوباره به ملاویږو د یو نوي عنوان سره. تر هغې دمه پورې اجازت غواړو. د الله په امان.